کدی عقیده دې لري چې قرآن پاک د الله کتاب دی او د الله تعالی مونږ راستولې دی خو بیا هم دې عملاً باغې باندې فیصله ونکړي او دې په بل قانون باندې فیصله وکړي نو بیا خو دې کافر نه دی انکار خو نه دی کړی عملی غلطی پکې شته فاسق خو دی نو فاولئک هم الظالمون فتوی به لګي فاولئک هم الفاسقون به هم لګي او فاولئک هم الکافرون دغه دې هم منکر نه دی نو حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله دا غي ترجمه لیکلې ده ومن لم يحكم يعني ومن لم يعتقد چې څوک په عقیده نه لري ښه نو بیا دې کافر دی بهشکه به شو به کافر دی او کچره مراد د حکم نه ظاهري حکم شو یعنی عمل کول شو نو بیا فاولئک هم الکافرون معنا دا د عمل د کافرانو دی اصله کافر نه دی خدا عمل د مسلمانانو نه دی دغه چې کافرانو په بل قانون باندې فیصله کوي او دیم په بل قانون باندې فیصله کوي دا بیا زجر او توبیخ دی او زورن ده لکه من ترک الصلاه متعمدا فقد كفر ټول علماء کافر هونه دي چې موږ چا پرې خبره خو دا عمل د کافرانو دی فاولئک هم الکافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والتوراة حکم داو كتبنا عليهم او فرض کړو موږ په دغه يهوديانو او په دغه اهلي کتاب باندې په تورات کې چې په تحقیق سره یو انسان چې دی بالنفس یعنی تقتل بالنفس دا به وجل کېږي په مقابله د بل نفس کې نو ګوره دې کې نفس او نفس راغله نو مخکې یو آیت د سورۃ بقره تیر شوی و الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى نو بظاهر خدای نه دا معلومه ده چې حر د حر په مقابله کې وجل کېږي او د غلام په مقابله کې نه او خزه د خزي په مقابله کې وجل کېږي او د سړي په مقابله کې نه نو هلته موږ وایو چې وکذا بالعبد ځکه دا آیت چې راغلی نو دا مطلق راغلی دی دغه نفس مطلق دی نو کدا نفس سړی دی کدا خزه ده او کدا مسلمان دی او کدا کافر دی خو دومره ده چې کافر ذمي کافر حربي نه ځکه کافر حربي چې هغه چا مړ کو بیا دا هغه کوم دی قصاص نشته نو الله تعالی فرمایي چې ان النفس بالنفس دا یو نفس وجه کېږي په مقابله د بل نفس کې قصاص په قصاص دی والعين بالعين يعني والعين تقفأ بالعين او سترګه په وخت کې کېږي په مقابله د سترګې کې یو نه سترګه وخت کړه بس قاضي ورته وي چې ته خپل بدل دغه واخله اسلامي حکومت بدل قصاص حق اغنا والعين بالعين والانف بالانف او دا پوزه چې دا تجدع بالانف دا بکټ کولې کېږي په مقابله د پوزې کې والاذن تقلع بالاذن والاذن تقطع بالاذن او غوږ بکټ کولې کېږي په مقابله د غوږ کې والسن تقلع بالسن او غاښ په وخت کې کېږي په مقابله د غاښ کې هغه نه غاښ وکړي د دې غاښ واسي او یوازې دا نه والجروح قصاص او ټول زخمونه چې دي نو دا په برابرۍ باندې دي چې یو جارح په بل کې څومره جرح کړی دا قاضي به ورته وي دقه عمره بدل دی نه تم واخلته اسلام کې قصاص په قصاص دی خو دومره ده چې قصاص به اخیستل کېږي فيما يمكن چې کوم څیزونو کې امکان د قصاص او کوم ځای کې امکان نه لکه یو سړی لګېدلی دی بل لاس مات کړو بل اډوکې مات کړو نو اوس قاضي ته وي ته ولا اډوکې مات کړه ناسنه هغه ته اډوکې مات کړی و قطع یې کړی و خو قتل یې نه و کړی او دولت داسې په اخلاص را پرېښودو چې سړی اډو بل جهان ته ورساو نو دا قصاص نشو نو کوم ځای کې چې قصاص مما لا يمكن نو بیا فيه حکومت هغه کې بیا قاضي د هغې د قربها د هغې یعنی بدل به ولګي او د هغې هغه بدل به دغه نه واخلي والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله پس هر هغه څوک چې هغه صدقه وکړه په دې قصاص سره هغه وي د خپل بدل نه اخلم زما پلار یې ورکړی بدل نه اخلم ما له یې غوږ کټ کړی دی بس خدای دپاره یې معاف کړو او د جرګې په مخ مې معاف کړو فمن تصدق به دا خیرات شو خیرات معنا دا چې بس معاف یې کړو نو فهو كفارة الله پس دا عمل چې دی نو دا کفاره شوه د ده دپاره الله وي د ده ګناهونه ومعاف کړم من یوم ولدته امه پیغمبر علیه السلام وي د کوم وخت نه چې مور نه پیدا دی او څومره ګناهونه د ده نه شي هغه ټول یې معاف شي لکه هغو سره دومره ظلم وکړو زیاتې وکړو ته ګوره معاف کړه د خدای دپاره الله به د ټول ګناهونه معاف کړي
فهو كفارة الله او هر غسل چې فیصله نه کی باقي قانون باندې چرانه کله الله رب العالمین نو پس دغه کسان خاص دي بے انصافان دي وقفینا على آثارهم او ورپسې کومګه یعنی پر لپسې راولې کومګه رسو د دوینا الله مخکې خدای پیغمبرانو یا دا غي نور نمبر 1 پیغمبران راغلي دي وقفینا معنا یعنی اتبعنا ورپسې کومګه رسول دغه پیغمبران حضرت عیسی ابن مریم لرا په دې حال کې چې هغه تصدیق کوونکي دي لپاره د هغه کتاب چې قرآن دی دنه او تورات دی او ورکومګه عیسی علیه السلام ته انجیل لرا فيه هدى ونور هر آسمانی کتاب هدایت ته او رڼا ده آخر کې به خبره قرآن پاک لرا وي چې دا سید الکتب چې نازل شو نو کرنا غواړي که روشنی غواړي که ترقی او کامیابی غواړي او که امن غواړي او چین الله دې دغه کتاب اتباع کوي په انجیل کې هم هدایت ته او رڼا ده ومصدقا لما بين يديه او په دې حال کې چې دا انجیل چې ده دا موافق دی لپاره د هغه کتاب چې کوم وړاندې دنه او چې هغه تورات دی او دا هدایت ته او نصیحت دی لپاره د هغه خلقو چې هغه یریږي د الله رب العالمین نه وليحكم اهل الانجيل او خامخا فیصله دی کی انجیل والا خلق چاته چې انجیل نازل شوی دی نو هغه ته حکم په خپل وخت کې چې هغه د حکم فیصله وکي په هغه کتاب چې کوم را لګل دی الله پاک دی تا او څوک چې فیصله نه کوي په منزل الله باندې فاولئک هم الفاسقون دا کسان نافرمان دي الخارجون عن طاعت الله وانزلنا اليك الكتاب اخر کې خبره قران پاک لرا ورسېده دغه سلسله شروع و د آسمانی هدایات او تعلیمات بیا را نازل کومه په طرف صاحبانه پیغمبر علیه السلام دې کتاب لره چې قران شریف دی په حق سره په دې حال کې چې دې موافق دی لپاره د هغه مضامین او د هغه کتابونو چې کوم وړاندې ددن دي چې هغه کوم کتابونه دي ددن وړاندې مینل کتاب کوم جنسي کتاب دی تورات دی انجیل دی زبور دی هر یو چې دی ومهیمنا علیه او په دې حال کې چې دې نگران دی په دغه کتابونو باندې قران مجید د سابقو کتابونو نگران دی هغه ټول مضامین هغه په دې باغې باندې مشتمل دی او هغه ټول په دې کې راغلي دي نو پس د فیصله کو په من د خلقو کې د الله رب العالمین بنازل کړي شوی کتاب باندې او تابعداري وکړه د خواهشات د دوی عما جاءك من الحق دا هغه څه چې راغلی تا د حقنا چې کوم حق کتاب راغلی دی په هغه عمل کوا او د خواهشات اتباع مکو نو پیغمبر علیه السلام خو اسم نه کوله خدا مونږ ته الله تعالی او تا قیامت پورې انسانانو ته اوري چې د الله رب العالمین د قانون نه علاوه دا نور چې څومره قوانین دي دغه په مقابله کې دا د خواهشات او پلنده ده دا خواهشات پرې نه لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا د هر یو د پاره لكل ان لكل امه د هر یو امت د پاره او د هر یو قوم د پاره ګرځول دې موږ پتا سو کې یو شریعت لرا ومنهاجا او یو لار لرا منهاج لارې ته الله وی د شریعت او د دین یو لار متا سره دا شریعت موسوی دی دا شریعت عیسوی دی او دا شریعت محمدی دی صلی الله علیه وسلم دا هر قوم لپاره خپل یو لار ده اوس دا د مختلف مذاهب الله تعالی پیدا کړی دي نو بده کې د الله رب العالمین حکمت دی یعنی که الله تعالی غوښتلې وي نو الله تعالی خدا ټول انسانان د سیل می په یو مذهب باندې هم قائمول شي چې یو سړی به هم د حق نه بادل تا نه ویدلې خدای چې الله تعالی حکمت د دې متقاضی دی او الله تعالی په ازل کې دا فیصله کړی و چې فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا المصدقين ومكذبين مخامخات واړوي کچره غوښتلې الله رب العالمین مخامخا ګرځولې به تاسو لپاره امه واحده یعنی جماعه متفقه على شريعه واحده ټول به په یو شریعت باندې قائم کړی وي او یو ډله به وي ولکن ليبلوکم لكن الله تعالی چې مختلف پیدا کړی نو امتحان او حکمت پکې دا دی لكن ازمیخ دی الله پاک پتا زبان دی فيما آتاكم فبارد هغه څه چې الله رب العالمین درکړي تاسو ته یعنی من الشرائع چې کوم شریعتونه درکړي مختلف یو شی په یو شریعت کې حلال دی او بل کې حرام دی یا بلاکس فاستبقوا الخيرات فاستاسو ګړندې شي اولان دي شي مخکې شي په طرف د طاعات باندې خیرات معنا الطاعات او خاص په طرف د الله رب العالمین باندې واپس تاسو ټول د پجما باندې خبر بدر کې الله پاک تاسو ته بما کنتم فيه تختلفون هغه څه باندې چې تاسو باغی کې اختلاف کوونکی یعنی من امر الدين یو د مالا ټیک دی بل د مالا ټیک دی الله یې فیصله به کوم بیا
وانحكم بينهم بما انزل الله او فیصله کو اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مین د دوی کې باغ نازل کړه قانون باندې او تابعداري وکړه د خواهشات د دوی او تو یریګه د دوی نه ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك چې په فتنه کې واچي دوی تعالی را معنا يصرفوك چې واړی دوی تعالی را د بعض هغه احکام نشرالي ګني دي الله رب العالمین په طرف ستا باندې دغه دوی چراغ او پیغمبر علی السلام ته د رجم هغه حکم هغه پټاو او دی دا کوشش کو چې پیغمبر علی السلام به هم کوئی چې بس ګوري ول ور کینو او درجم دا حکم به پاتې شي لیکن الله رب العالمین څنګه هغه معصوم پیدا کړی دی پیغمبر علی السلام ورته منو عند الله تعالی هغه حکم بیان کړ چې رجم به ول ور کوي فإن تولوا فاعلم پس که چې دی مخواړي دا الله رب العالمین دا حکم نه پوهه شې په تحقیق سره غواړي الله رب العالمین دا خبره چې ورسي الله تعالی دیتا یو سزا په سبب دا غبا دي ګناهونو د دوی باندې او په تحقیق سره ډیر د انسانانو خامخا فاسقان او نافرمان دي اف حکم الجاهلیت یبغون آیا پس حکم د جاهلیت لړۍ او تلاش کوي دوی هغه لرا الله وی رجم ور کوي او دوی د رجم په مقابله کې په جد پسې ورپسې شي دي او یا یو مخله تور کې او په خره سور کې او بازار کې وګرځي وي الله تعالی وی دو جاهلیت حکم را تاسو چې کوم دې لټوي او څوک دې ډېر خیرسته ده الله رب العالمین نه په اعتبار د فیصله کولو سره ان لا احد احسن هیڅ کوم نشته استفهام انکاری دي د بار د هغه قوم چې هغه یقین کوي په دې باندې یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء چې کله د هغه شرارتونه او قباحتونه ډېر په تفصیل بیان شو الله وی دا غره د دوستۍ قابل او جوګه خلق نه دي نو تاسو هم د دې سره موالات نه کوئ مسلمان ځان لا قوم دي او کافر ځان لا قوم دي نو د غیر جنس سره وتا چې کوم دي د ظلم مینا او د ظلم محبت نه ساتي اے ایماندار مسلمانانو تاسو منی سي يهوديانو او نصارا ولر دوستان او بعض د دوی دوستان د نور او بعض دي لاتحادهم في الكفر دغه ټول په کفر کې یو دي الکفر ملت واحده او هر غسو چې هغه دوستي وکړه د يهود او نصارا سره پتا سو کې نو بس په تحقیق سره فانه منهم دیم د ډلې د هغې نشو ځکه چې من تشبه بقوم فهو منهم نو دیم د هغې سره په قطار کې حساب شو ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض وصلى الله تعالی د منافقانو خصلت ذکر کوي چې دا منافقان کلمه وي خو نور ټول تعلقات او موالات او تعلق چې دی هغه د يهوديانو سره او د کافرانو سره دی او د څوک ورته وی چې لکه ځان د مسلمانان وای او بیا تعلق کافرانو سره ساتي یره اسلام په نوې مذهب دې څه پته لګي چې دا انجام بسې کامیابیږي او کنه فیل کیږي نعوذ بالله نو که فیل شو اخر زموږ خو بیا ځای ورکته عبد الله ابن ابي بوي وزر د يهوديانو سره د تعلقات دې د پاره ساتل مسلمانانو ته وی هغه به مطمئن کول چې که سوال څه خبر راشي کنه نو کم از کم یو ځای خو زموږ یې کنه ورک خو باندې بالکل الله رب العالمین هغه ته دې باندې وعید ذکر کوي چې څوک د اسلام په ترقۍ باندې او په کامیابی باندې ایمان او یقین نشتا او دې په دین باندې مستقیم نه دی الله رب العالمین فرمایي چې داسې خلق چې دي چې کله اسلام ترقی وکي او کامیابی حاصله کی بیا به دوی لاسونه مروړي فیصبحوا على ما اصروا في انفسهم نادمين بیا به دې ستومان او خپېمانه په دې خپل حرکت باندې او بیا الله رب العالمین مسلمانانو ته زور نه کوي چې ګوره څوک د خپل دین نه واپس شو یا مرتد شو نو الله تعالی په دې قادر دی چې نور داسې قوم را پیدا کی چې هغه به الله تعالی ته ډېر محبوبي او دا غیب په آپس کې دیو بل سره مینه محبتي او غیب په دین باندې او په پیغمبر علی السلام باندې هغه چې کوم دې د مور او پلار نه زیات عاشقان وي چې کله دا آیت نازل شو پیغمبر علی السلام ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ته اشاره وکړه وی هم قوم ذالک وی هغه د دې سړي قوم دی چې الله تعالی وی دا یو قوم را پیدا کړ دا د یمن خلق دی او د یمن خلق هغه اوسم چې کوم دین هغه په دین کې په اسلام کې او په تبلیغ کې هغه د هر چا نه پیش دیغه او په دې وخت کې په امتحان راغلی دی الله رب العالمین د رمضان او د قران په برکت باندې د مسلمانانو حفاظت وکي او د کفارو چې کوم سازشونه دي د يهود او نصارا هغه الله تعالی ناکام شي نو الله تعالی فرمایي فتر الذين في قلوبهم پس تبګور هغه خلق لرا اے مخاطبه چې په زړه داغي کې بیماری دا یعنی شک و نفاق
یصارعون فیهم چاغي ګړندې کیږي په طرف د کافرانو باندې یصارعون فیهم یعنی فی موالاتهم الله یې مینه سره مکو یو دی بار بار غي سره لاسونه میلاوي یصارعون فیهم یقولون نخشى ان تصيبنا دائره او دی دا سوای چې مونږ یریګو چې را وبرسیږي مونږ ته یو مصیبت دائره ان حادثه کما څنګه ځان له زین ورکو کنه فعسى الله ان ياتي بالفتح بس امید دې چې الله رب العالمین راولي هغه کامیابی لره مسلمانانو ته او یادا فی او کار د خپل طرفنا بل یو امداد الله راوليږي نو بغرضی دا منافقان په هغه خبره باندې چې دی پټکړه دا په هغه نفسونو خپلو کې حضرت کې دنه چې کوم موالات او دوستۍ پرتی دي نو دی په باغی باندې نادمین باغی واستومان شي او پیمانه بشي په باغی باندې ويقول الذين امنوا هؤلاء الذين او وای هغه کسان چې هغه ایمان راوړل او ایماندار دي چې دا منافقان وګوري چې ګور ځان ته کلمه وي مسلمانم ځان ته وي او بیا تعلقات ټول کافرانو سره ساتي نو مسلمانان تعجبا دا خبره کوي ويقول الذين امنوا يعني تعجبا او وای به هغه کسان چې ایماندار مسلمانان دي سوي هؤلاء الذين آیات دا کسان هغه خلق دي منافقان یادي چې دی به قسمونه خورل په الله پاک سره جهد ايمانهم ان غایت اجتهادهم سم مضبوط قسمونه به خورل ښه سبب انهم لمعكم چې په تحقیق سره دوی خامخا تاسو سره دي ان فی الدین موږ به قسمونه خورل چې موږ مسلمانان او بیا چې ټول تعلقات هغه د کافرانو سره جوړ کړي دي حبطت اعمالهم ان ضاعت فضايا شوی دی هغه اعمال ندي پس وګرځي د دوی تاوانیان یا ایها الذين امنوا من يرتد منكم ایماندار مسلمانانو چې څوک مرتد شو او واپس بتاسو کې دا غدین خپلنا څه مطلب دی الله تعالی ته یعنی فلا ضرر لله تعالی دې کې خو الله ته ضرر دی نشي رسولې دغه چې دې کم ارتداد اختیاری یا کفر کوي نو داغه تاوان پد دی دنیا کې هم او آخرت کې هم فسوف ياتي الله بقوم فزرد چراب ولي الله رب العالمین را پیدا بکی الله رب العالمین یو داسې قوم چې محبت ساتي الله پاک داغي سره او غیب محبت ساتي د الله پاک سره او دی ډیر عاجزی کوون کی او نرمی کوون کی د ایماندار مسلمانانو سره او دی ډیر سختی کوون کی د کافرانو سره دا وی اهل یمن دي پیغمبر علیہ السلام هغه طرف ته اشاره وکړه یجاهدون فی سبیل الله او دیو جهاد کی باغلار د الله رب العالمین کی او دیو نه یریږي د ملامت یا د ملامت ګرنا کڅوک ملامت یا کی څوک ته دهشتګرد وي او څوک ورته انتها پسند وي او څوک چې کوم نه هغه ورته ظالمان وي او مختلف لیبل په لګي خو دی بد الله غ حکم هغه نه پریدي منافقان چې دی خو یریږي هغه جهاد کوي خدای یری په عالم کې کوي او مسلمانان چې دي نو هغه د اخلاص په بنیاد باندې کوي لوم تلایم ذالک فضل الله دا کوم بیان شنو دا مهرباني د الله رب العالمین دا ورکی الله پاک مهرباني هغه چاته چې وغواړي او الله رب العالمین فراخ دی یعنی واسع فضله او عالم دی په هر یو څه باندې انما وليكم الله ورسوله وصلی الله تعالی کافر د دوستۍ قابل نه دی که دوستی کوي نو د الله سره دوستی وکي او کوموالا ساتي د رسول الله مبارک سره وساتي او که ساده نو د ایماندار او مسلمانانو سره وساتي انما المؤمنون اخوه کافر سره موالات حرام دی او ناجایز دی انما وليكم الله تحقیق سره خبر ادا ده بل نه چې تاسو دوست دی هغه الله پاک دی او رسول پاک صلی الله علیه وسلم دی او هغه ایماندار مسلمانان دی ایماندار مسلمانان هغه دي چې هغه پابندي کوي د مانځو او ورکوي هغه زکات لره وهم راکعون او حال دا چې دوی په حالت د رکوع کې وي څه مطلب یا وهم یصلون وی حضرت علی کرم الله وجهه یو ځل مانځه ته ولاړو او سامنا یو فقیر راغی او په هغه حالت کې داغه نه چې کم دین هغه سو غوښتل نو حضرت علی کرم الله وجهه داسې په معمولی حرکت سره هغه وخت کې درهم یا سو سره هغه ته ورتا وکړه الله رب العالمین داغه په باب کې او داغه په مدح کې دا آیت مبارک نازل کو چې الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزکاه وهم راكعون مستولار دي او دې چې کوم دین هغه باغی کې صدقه او خیرات او زکات باغی کې هم ورکړي باقی دا مسله ده چې عمل کثیر وینو باغی باندې بیا موږ ماتيږي او چې په عمل قلیل سره شي نو باغی سره بیا فساد ناراضي او دویمه خبره ده چې خارج عن الصلاه داغه نه چې چا تعلیم واخیستو
یو سړی دې ته مانځه کې هغه ته داسې وکړه او چې تا هغه شنکار شروع کړو نو دې سره مونځ ماتېږي خو که نه هغه وي داسې وکړه او تا د هغه په هغه وینا عمل ونه کړو وروسته بیا از خود چې کوم دی هغه شانتې عمل وکړو نو دا خو بیا د هغه تعلیم نشه د خارجه نو بیا به دې سره فساد نه راځي ويؤتون الزکات وهم راکعون او هر غسوک چې هغه دوستی ساتي د الله رب العالمین سره او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره او د ایماندارو مسلمانانو سره فاولئک حزب الله دا د الله ډله ده چې څوک دا موالات ساتي او د الله ډله چې دا فإن حزب الله هم الغالبون په تحقیق سره د الله رب العالمین هغه ډله چې دا هغه به غالب وي نو په آخرت کې به غالب هغه کو شک نشته او دنیا کې وهم غالب وي خو په دې شرط باندې چې ایمان کاملی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین او کله مسلمانانو کې ایمان کمزور شنه اذا فات الشرط فات المشروط یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم وصلاو يهود نصارا د دوستۍ قابل ندي دوی خو همیشه په شاعر الله پر توهین کړي دي او په دین پورې مذاق کړي دي مدینه منوره کې یو نصرانی و چې کله بانګ بشورو شو او مؤذن بوي اشهد ان محمد رسول الله نو دین نصرانی بوي احرق الله الكاذب وی دروغجن د خدای اوسې دي ښا نعوذ بالله پیغمبر علی السلام بیا یادو چې دې په دروغ باندې د نبوت مدعی دي نو د الله شان ته ګوره چې اورل داغه خادمه هغه اور راوړو په مقصد باندې او هغه ته وګورځید او ټول کور لګړه شو ټول کور چې کوم دی به په خپل موسوزید ښا دعای قبول شو احرق الله الكاذب بیا خدای دا دروغجن اوسې دي نو هغه دروغجن په خپل اوسېدل نو الله یې په پیغمبر پورې مذاق کوي او چې کله بانګ بشورو شو نو مدینه منوره کې داسې يهوديانو نعوذ بالله غیبه وی سیاح کسیاح العیر نعوذ بالله ودا سره خر پشان چغې چا شروع کړ نو هغه مذاق به کوخه او سم هغه سلسله شروع ده کله خاکی شای کوي کله چې کم دین هغه نور د پیغمبرانو توحید کوي کله د هغه په نوم باندې فلمونه جوړي او بیزتیانه کوي الله تعالی ودا چې بیزت قوم دا دوستۍ قابل ندي یا ایها الذين امنوا ایماندارو مسلمانانو منی سي تاسو هغه خلق لرا کوم خلق لرا چې چا نیولې ده هغه دین تاسو لرا حضوا ولعبا قلوب او پټو باندې من الذين اوتوا الكتاب چې دا هغه خلق دي چې ورکړل شوی دی هغه ته کتاب تورات او انجیل وړاندې تاسو نه نو منی سي تاسو لا تتخذوا الذين او بل والكفار ان لا تتخذوا الكفار او منی سي تاسو دین او کافرانو مشرکان لرا که اهل کتاب دي اغي سلام دوستی مکوي او که عام مشرکان دي دام دوستی قابل ندي نو منی سي تاسو دي کافرانو لرا اولیاء دا لا تتخذوا لپاره مفعول ثاني شو واتقوا الله يعني واتقوا الله في موالاتهم قرآن حکیم بار بار په دې خبره ډیر زور ورکړی دی چې مسلمانان یو لوی اجتماع ده او دا یو ډیر لوی اکثریت دی نو په کار دي چې داغي آپس کې خپل باهمي اخوت او معاشرت او دیو بل سره باهمي اتفاق او اتحاد وي او دا څنګه چې مسلمانان به د کافرانو سره یو به یو کافر سره تعلق ساتي بل به بل سره دا نن چې مسلمانان ترقی نه کوي داغي بنیادی وجه دغه ده قرآن دا تعلیم دا نظر انداز دی یو وی امریکا زما دوست دی او غبل وینا چین زما دوست دی او غبل وینا انډیا سره تجارت شروع کول غواړي او حالان کې الکفر ملت واحده فکار دي چې مسلمانان ممالک د اسلامی ممالک سره خپل یو بلاک جوړي داغي یو تجارت وی داغي یو چې کم دنو هغه سیاست وی او داغي یو خلافت وی ټول اسلامی حکومتونه کبل فرض د مجبورۍ د وجنه یا د حالاتو د وجنه حکومتونه تقسیم هم دي خو بیا پکار دي چې کم از کم قافله یوي او ربط او تعلق دی یو بل سره یوي بیا به اسلام ترقی کوي الله تعالی بار بار دا وی چې والکفار اولیاء واتقوا الله او یریږي تاسو د الله رب العالمین ان فی موالاتهم کچره تاسو ایمانداری و اذا نادیتم الى الصلاه اتخذوها او باغ وخت چې کله تاسو आवाज کوي او دعوت ور کوي په طرف د مانځ باندې څه مطلب اذان کوي نو اونې سیدا کافران دغه بانګ لره حضوا ولعبا پټو او بلوب باندې هغه پورې مذاق کوي نعوذ بالله دغه پیخي کوي او داولي کوي ذالک بانهم قوم لا يعقلون او دا په سبب د دې سره چې په تحقیق سره دوی یو قوم دی بے وقوفه عقل پکې نشته کنه د خدای په دین پورې خندا کول او خصوصا نصرانی او يهودي دې په کوم مخ باندې د خدای په دین پورې خان دي دغه دې هم ځان د دیندار وي کنه دې هم ځان د اهل کتاب وي
نو قبل کافر او مشرک کوي نو در بار خوري رانه مناسبه ده نو الله تعالی فرمایي ذلك بانهم قوم لا يعقلون قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام چې اهل کتاب هل تنقمون هل تعيبون تاسو بد نه غنئ او تاسو عیب نه لګوي کوم باندې لیکن دا خبره چې موږ ایمان راوړې ده په الله تعالی باندې دې ته وایي مدح بما يشبه الذم مختصر المعنی وي کوي مدح او شکل د ذم په شان دی ویغه یو سړی وي هغه بل ته تکلیف رسي نو هغه ته یاره تا ته ما چې کوم دې څه تکلیف نه دی رسولې خو صرف دا تکلیف مې در رسولې دی چې کله ته پلان کې راګیر کړې وې نو ما ته خلاص کړې وې ښا نو دا خو تکلیف نه دی دا خو هغه راحت رسول دي مطلب دا چې لکه ته تا سره ښه کول په شکو کې امتیاز کول دي ښا نو الله رب العالمین فرمایي مونږ بل صعيب خو نشته خو دغه خبره ده چې آمنا بالله مونږ په دین باندې قائم تو فرمایي پیغمبر علیه السلام چې اهل کتاب او تاسو بد نه غنئ په مونږ باندې لیکن دا خبره چې مونږ ایمان راوړل په الله تعالی باندې او په هغه کتاب چې کوم نازل کړي شوی دی مونږ ته او په هغه کتابونو چې نازل کړي شوی دی په خوا د دینه او دا خبره چې په تحقیق سره اکثریت تاسو نه فاسقون یعنی خارجون عن طاعت الله قل هل انبئكم تو فرمایي پیغمبر علیه السلام چې خبر درکم تاسو ته په ډیر ناکار سره من ذالک د دې خبرنا څه مطلب دی به نعوذ بالله دا اسلام او دا دین چې دی نو دا چې کوم دی هغه ناکار دی او هغه شر دی الله تعالی وینا اسلام سراسر خیر دی او راشي چې تاسو هغه شر او خیم هغه شر څه شي دی قل هل انبئكم بشر من ذلك چې هغه بدترین شی دی د دینه مثوبه عند الله په اعتبار د سزا سره او په اعتبار د عقوبت سره په نزد الله رب العالمین باندې من لعنه الله هر هغه څوک چې لعنت را لېږلی دی په هغه باندې الله رب العالمین یهودیت تاریخ دا دی او غضب را لېږلی دی الله رب العالمین په هغه باندې او ګرځولی دی الله تعالی بعد په هغې کې شادوګان او خنزیران تاسو د خپلو مشرانو تاریخ وګورئ تاسو لګئ او تاسو په اسلام پورې خندا کوئ او یا په هغې پورې مذاق کوئ وعبدت طاغوت او هغه عبادت کړی دی د شیطان یا عبادت یې کړی دی د بوتانو ځکه جبت او طاغوت ته خو سجدې تاسو لګولی دي او مسلمان خو صرف یو الله ته سجده لګوي اولئک شر مکانا نو دغه کسان چې دي دا یهودیان دا بدترین دي په اعتبار د مرتبه سره او ډیر گمراه دي په اعتبار د اغلار برابر نه و اذا جاءوكم قالوا آمنا او باغ وخت چې کله دا بیا شکایت دی دا غینا چې کله راشي دا منافقان تاسو ته نو وای دي چې موږ ایمان راوړل دي او حال دا چې دوی داخل شي په کفر سره او حال دا چې په تحقیق سره دوی وتلی هم په کفر سره چې ستا مجلس سره تلل هم کافر او چې تلل نو الله بیا هم کافر نه مخکې عقیده و نه وستا او چې څه لګي آمنا والله أعلم بما كانوا يكتمون من النفاق وترى كثيرا منهم او غوري وته غډیر خلق د دغه يهوديان او دغه منافقان لره چاغي ګړند کیږي باغ ګناه کې او په ظلم کې او باغ خوراک د دوی کې رشوتونو لره واکلهم السحت الله وی رشوت خور تقلا لبئس ما كانوا يعملون فما غډیر بد هغه چې دوی دی غیر عمل کوونکی لولا ينهاهم الربانيون بیا زجر او توبیخ دی الله تعالی دا مولیان ورته هم سنوي دا کوم چې ځان ته خدای خلق وي او ځان ته چې کوم دین هغه د عالمان او د علم نسبت کوي او دوی خو ناروا ګوري او بیا دین دا غي سد باب نه کوي دینه معلومه شول چې په عالم باندې ډېر ډیوټي هغه عاید کی چې دین ناروا ویني نو د بداغي خلاف خامخا تبلیغ کوي کبو لاس نشي کوله په جواب یې کوي په بدل کې وایي لولا ينهاهم الربانيون ولن رامني كي دغه يهوديان لرا او دغه اهل كتاب لرا اغه خدای خلق الربانيون يعني اغه رهبان والاحبار او دغه عالمان عن قولهم الاثم واكلهم السحت دو عناد دوینه هغه دروغ لرا او د خوراک د دوینه رشوت لرا خامخا ډېر بد دی هغه چې دوی دی هغه لرا عمل کوونکی وقالت اليهود يد الله مغلوله او چې کله بقاصالی رااله او یا بسو یعنی چې کوم نه فصلونو هغه به میوه ونکړه یا نور تکلیف براغه الله تعالی او باغی کی حکمتونه وو نو دی به نعوذ بالله وفي يد الله مغلوله وی الله تعالی لاس دې دا تړلې شي وی ښه دا محاوره ده ان نعوذ بالله خدای بخیل شي خلک فلان کې چې دې نو دا غلاس ویجب نه دی ښه
او څوک د فلان کی په جیب کې لړم دی ها نو مقصد دا چې دې خرچه نه کوي نو دوی با محاوره خبره کوي وقالت اليهود يد الله مغلوله او ال يهوديانو چې لاسونه د الله رب العالمین تړلې شوی دي خرچه را باندې نه کوي قاصالي را باندې راغله نو الله تعالی جواب ورکړي غلت ايديهم تړلې شوی دي او بند کړي شوی دي لاسونه د دوی الله وی د دوی لاسونه دي بنشي ولعنوا بما قالوا او دی باندې لعنت نازل شوی دی په سبب د دې وینا خپل باندې دا ملعون دي بلکې لاسونه د الله رب العالمین چې د مبسوطتان هغه فراخ دي څه مطلب الله تعالی خو د سخاوت خالق دی هغه سخاوت نه کوي او الله تعالی د جود خالق دی نو هغه جواد دی هغه چاله چې کوم دی به کړهوا به مهنت او به طلب او به ډیماند هم ورکړي تاسو څنګه وایي چې دا غلا ستل شي بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء خرج کوي الله رب العالمین په خپل مخلوق باندې چې څنګه یو غواړي الله رب العالمین او خامخا سیوا کوي هغه ډیرو خلق لره د دې يهوديانو او د دې اهل کتابونو هغه قران او هغه کتاب چې کوم نازل کړل شوی دی تا در جانب د پروردگار سانه طغیانا و کفر سرکشی او دارنګ هغه کفر لره چې څونه قران نوې نوې نازلېږي او دوی نوې نوې ملنډې کوي او نوې نوې کپاغي پوری لګي الله تعالی کفر نورم زیاتېږي يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا والقينا بينهم العداوه او اچولې د موږ په من د اهل کتابو کې دشمنی او تربګنۍ لره تر ورځې قیامت پورې كلما اوقدوا نارا للحرب هر وار چې دوی را بلکې یو اور للحرب الى الحرب النبي صلى الله عليه وسلم د بار د جنگ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو اطفئها الله مړ بکی الله رب العالمین دغه اور لره چې دوی د جنگ اور ګرم کی الله وی د مړ کم دی به سازش جوړي الله تعالی وی د سازش فعل کوم ومکروا ومکر الله والله خير الماکرین ويسعون في الارض فسادا او دی کوشش کوي په دې ځمکه کې د فساد خورولو او الله رب العالمین چې محبت نکي د فساد کوونکو سره ولو ان اهل الكتاب امنوا او کله په تحقیق سره دی اهل کتاب ایمان راوړې وي د محمد صلی الله علیه وسلم والقران الکریم پس چا باندې دا منلې وي دی خوې قاصاری رااله ولی رااله پیغمبر علیه السلام ته وی دا استاد وجن رااله نعوذ بالله تاسو مسلمانان سپیره الله وی که تاسو په سچ باندې ایمان راوړې وي نو دومره نعمتونه به مې درکړي وو چې هغه به شمار او به حساب وو کدی ایمان راوړې وي وتقوا او دوی ځان بچ کړي وي عن الكفر والشرك لكفرنا عنهم سيئاتهم خامخاري جولي ومونږ د دوی نه هغه ګناهونو د دوی لره او داخل کړي ومونږ دوی لره هغه جنتونو د نعمتونو ته هغه باغونو د نعمتونو ته او کچې په تحقیق سره دوی پابندي کړي وي د تورات اقام التورات دی تورات ودرولې وي معنا تورات په احکاماتو باندې عمل کړي وي رشوتونه به نه خورلې او باغې کې یعنی ګډوډ نه کولې او دارنګ هغه انجیل لرا او هغه کتابونه چې کوم نازل کړي شوی دوی تر جانب د پروردگار د دوی نه نو لاکلوا من فوقهم خامخادي بخوراکونه خړل د پورته طرف د دوی نه او لاندې د خپو د دوی نه برنه به الله تعالی اسمانونه او بارانونه به الله تعالی راوړولي او لاندې نه باغونه او میوه او ترکارې او قسمه قسمه نعمتونه هغه به الله تعالی زرغون کړي نو الله تعالی ډېر بیکار خلق دی خو بیا موږ چې څنګه خلق کې سم مشته اغه چې کله حق ولیدو نو د حق اتباع وکړه منهم امه مقتصده بعد بدغه اهل کتابو کې داسي او ډله او داسي او جماعت ده مقتصده چې هغه درمیانه دي افراط تفریط نه کوي زد بازی نه کوي او موسی عليه السلام حق نبی او هغه ومنه او رسول الله مبارک حق نبی دی بس هغه ومنه اقتصاد ویل کېږي چې کوم ده میانه روي تا هلکوي زموږ اقتصادیات خراب دي نو اقتصاد اصل کې میانه روي ته چیرې اموال باغې کې بخرج کې نه اسراف کوي او نه بخل کوي درمیانه لار باندې وځي دي ته وي اقتصاد او پیغمبر علیه السلام حدیث کې وی ما عالم من اقتصد وی چې اقتصاد میانه روي اختیار کړه دا څنګه چې د الله سبحانه زر لګي ښا او دا څنګه چې د الله سو د لګولو زیاده دی یوم نه لګي دا دواړه چې کوم نه دا عیبونه دي نو پیغمبر علیه السلام وی چې څوک په اقتصاد او میانه روي باندې روان دي دی بچرتا وګی نشي ښا د دې کور باندې بچرتا ولګ نه راځي خو دې د خپل وسایل او خپل چې کوم نه هغه آمدن او بیا خپل اخراجات دا غي بجټ به صحیح ساتي ښا
د پاکستان د بجټ په شان دی نه چلاول وی دونه بدل ته خرج کو دونه بدل ته خرج کو دونه بدل ته خرج کو نو چې بیا ټوټل راو باسي نو بیا خو پیسې نه وسایل دونه نه بیا دونه به د IMF نه واخلو دونه به د ورلد بانک نه واخلو دونه به د امریکای نه واخلو نو بیا د هغې غلامان شي چې څومره وسایل دي په هغه مقدار باندې به کور هم چلای مدرسه هم چلای او په هغه مقدار باندې به ملک هم چلای نو دې ته وایي اقتصاد ما عال من اقتصد منهم امه مقتصده بعد بدوی کې هغه ډله ده چې هغه درمیانه حالي دي وکثیر منهم ساء ما يعملون او اکثریت بدی يهوديانو کې او بدی اهل کتابو کې ډیر بد ده هغه چې عمل کوي دوی هغه لرا هغه ناکار خلق دي یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك اوس الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته خطاب کوي چې کوم د الله تعالی کتاب او قران تا تراغله دي هغه دوی ته بیانوا او باقی منل او نه منل هغه الله رب العالمین داغه تپوس کوي اوس چې پیغمبر علیه السلام تبلیغ کوي نو بدی کې بعض ظالمان هغه نه دا خطر شته چې پیغمبر علیه السلام ته نقصان ورسي نو الله تعالی والله يعصمك من الناس الله بس حفاظت کوي نو دینه مخکې پیغمبر علیه السلام څوکۍ د پاره چوکیدار ساتلی او چې کله دا آیت راغی نو پیغمبر علیه السلام فرمایل چې بس الله تعالی زما عصمت په خپل ذمہ داری واخیسته او تاسو نن نه چوټی شوه یا ایها الرسول بلغ یا رسول پاک صلی الله علیه وسلم تبلیغ کا او بیان کا هغه احکام چې کوم نازل کړي شوی دي په طرف ستا باندې د جانب د پروردگار ستانه وان لم تفعل او کچرتا دا کار اونکو بالفرض والمحال پیغمبر خو بخا مخازګه کی چې معصوم دی هغه چرته تبلیغ پرې خو دی نشي خو الله وی ک بالفرض تا اونکو فما بلغت رسالته نفستا پیغام ونرسود الله رب العالمین یو حکم پرې خودل دا هدي لکه ټول تبلیغ چې دا پرېخي فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الله تعالی وی د دوی نه تبلیغ په باب کې با خوف نه کوي ځکه الله رب العالمین عصمت او حفاظت کوي ستاسو خلقونه او په تحقیق سره الله تعالی چې د هدایت نه کوي هغه قوم کافر ده قل یا اهل الكتاب تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام چې اهل کتاب او اے تورات او د انجیل خواندانو نه تاسو په یو سیس باندې لستم علی شیء ان علی دین معتد به تاسو په داسې دین باندې نه چې هغه قابل اعتماد وي تر څو پورې چې تاسو نه قائم کړي تورات لرا او انجیل لرا او هغه کتابونه چې کوم نازل کړي شوی دي په طرف تاسو باندې د جانب د پروردگار تاسو نه او خامخا ډیر خلق له بدوی کې هغه کتاب چې کوم نازل کړي شوی دی تاسو اے پیغمبر علیه السلام د جانب د پروردگار ستانه طغیان او کفر الله د دوی هغه سرکشي او هغه کفر نورم ډیری چې څونه آیتونه نوی راځي او دوی نه مني نو کفر نورم ډیریږي نو فلا تأسا یعنی فلا تحزن بس تغمک او باغ قوم کافرانو باندې ان الذين امنوا فتحقیق سره هغه کسان چې هغه ایمان راوړل دي او هغه کسان چې هغه يهوديان دي او هغه کسان چې هغه کوكب پرستی سورۃ سجدی کوي یا امت زرداش علیه السلام هغه تسوابین ویل کیږي او نسوارا چې دي هر هغه څوک چې ایمان راوړي بده کې په الله تعالی باندې او ورځ د آخرت باندې او عملو کې هغه نیک عمل نبذ نبي رب دوی باندې او نبذ غم جنوي لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل خامخا بتحقیق سره اخذته مونږه هغه پوخ لوز د بني اسرائيلنا او را لګلې مونږ دوی ته پیغمبرانو لره هر وار چې را بغې دوی ته یو رسول په هغه احکامات سره چې خوخ بنګن نفسونو د دوی پیغمبر بو تدا سے حکم وکړو چې دوی نفسونه باغې ته تیار نو سخت حکم بو او یادی به طبعا هغه ته تیار نو د دوی تاریخ گواه دی چې فریقا کذبوا یو ډله چې دا د پیغمبرانو دوی داغي تکذیب کړی دی ک عیسی و محمد صلی الله علیه وسلم وفریقا یقتلون او یو ډله داسې و چې دوی شهیدان کړي دي هغې لره ک زکریا و یحیی علیهم السلام و تعبیر ته په مضارع سره کړی دی وحسبوا الا تكون فتنه او دی يهوديانو او دی اهل کتاب بدا ګمان کو چې نه بشي یو فتنه دیوی چې موږ به دا کفر او شرک کوو د پیغمبرانو قتل او د هغې چې کوم دی مخالفتونه به کوو او عذاب به ګینې نه راځي دوی دا خیالو د دوی دا ګمانو چې الله تکونه فتنه چې نه به موجودېږي یو فتنه او یو عذاب نو فعمو وصمو یعنی فعمو دوی ړانده شول عن رؤیت الحق حق نه لیدو وصمو او دوی کاڼه شول عن سماع الحق حق نه اورېدو
ثم تاب الله عليهم او بیا توبه قبول کړ الله رب العالمین په دوی باندې بیا دوی کانشول اوړاندشول ډیر د دوی نه مطلب دا چې کله وسمیدل او کله بیا منحرف کېدل بیا به کم دینو هغه سمې تراتل بیا به منحرف کېدل سورۃ البقره کې دا غي تشریح تیر شوی دا او الله رب العالمین چې دې بینا دې په هغه سبا باندې چې عمل کوي دوی اغي لرا لقد كفر الذين قالوا الله تعالی د اهل کتاب او هغه کفریات را نقل کړي چې چا عیسی علی السلام ته د اولوہیت نسبت کو الله تعالی وی دا ټول دروغ دي یو خو عیسی علی السلام په خپل دا تبلیغ کړی دی چې دیو الله عبادت کوي او دوی هغه او د هغه مور بیبي هغه ته د خدای نسبت کړی دی او الله رب العالمین فرمایي چې کانا یاکلان الطعام دومره عقل په دوی کې نشته هغه دواړو خو ډوډۍ خوړه او چې روټۍ سو خوري نو دا محتاج وي او محتاج چې نو هغه الہ نه ښه الله وی عقل نه کار واخلي بل چې روټۍ خوري نو بیا د هغې په نتیجه کې بول و براز او بشري انساني تقاضي پیش راځي او تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا دا د الوهیت سره بالکل منافي خبره ده بل دا چې روټۍ خوري نو دا دغه اجزا ګرځي نو دې مرکب شو او هر مرکب حادث وي او الله رب العالمین هو قدیم دی نو الله تعالی فرمایي لقد كفر الذين قالوا قام بتحقيق سره کفر کړی دی هغه خلکو چې هغه داسې ویلي وو چې بتحقيق سره الله رب العالمین چې هغه مسیح ابن مریم دی حلولیه دی الله بد کی وی نزول کړی دی اعوذ بالله خدای د په شکل کې متشکل شوی دی هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم او ویلی حضرت عیسی علیہ السلام یعنی رد لقولهم دا داغی دا قول تردید دی اغیب خدای دی اغوی نعذر خدای بنده یم وقال المسيح او فرمایلی حضرت عیسی علیہ السلام چې بنی اسرائیل تاسو عبادت کوئ د یو الله یعنی وحد الله چې هغه پروردگار زما دی او پروردگار تاسو دی او په تحقیق سره شاندار دی چې چا شرک کو په الله رب العالمین سره نو په تحقیق سره حرام کړی دی الله تعالی باغ باندې جنت لرا او ټکاونه داغه جهنم دی او نشته ظالمانو لپاره څوک مددگار چې الله د غریب نه به اخلاص کی لقد كفر الذين قالوا خامخ بتحقيق سره کفر کړه دي هغه خلکو چې هغه ویلي وو چې الله تعالی دریم د دریو دی خدایان درې دي نعوذ بالله او الله پکې دریم دی وما او نور عیسی علیہ السلام دی او مریم بیبی ده وما من اله الا اله واحد او نشته معبود برحق لكن اله او معبود یو دی وإن لم ينتهوا او کچر رامن نشي دا عیسایان د خپل عقیدی شرکین عما یقولون دا دوی چې کوم خبره کوي نو خامخا ضرور بالضرور او برسیږي هغه خلکو ته چې کافران دي بدوی کې عذاب دردناک افلا يتوبون الى الله ولدوی توبه نه باسي په طرف د الله رب العالمین باندې او ولدوی استغفار نه غواړي د الله رب العالمین او الله تعالی چې هغه غفور رحیم دی مل مسیح ابن مریم الا رسول ندی حضرت عیسی علیہ السلام چې دوی د مریم بیبی دی ابن الله ورته وایي لكن هغه رسول د الله رب العالمین دی ان لا رب معبود د خدای نسبت ورته کوي قد خلت معنا مزد په تحقیق سره تیر شوی دی مخکې د هغه نور پیغمبران او هغه نور پیغمبرانو معجزې پیش کړې وي نو دا مطلب خو نو چې نه خدایانو نو چې هغه خدایان نه دي نو بیا عیسی علیہ السلام معجزې پیش کړې ابراء الاکمه والابرص نو خو خدای نشو هغه د الله تعالی په قدرت باندې دا پیش کړی دي و امه صدیقه او مور بیبی د چوا حضرت مریم بیبی هغه یو ولیه وا صدیقه هغه د الله رب العالمین محبوبه بندګڼه وا کانا یاکلان الطعام او دا دواړه مور او بچي چې دی بخوړو ډوډۍ لرا او خوراک لرا دا د دوی هغه بشري ضرورتونه دي چې هغه غي د لاحق نو تاسو الله تعالی عقل درکړه دي انظر کیف نبین لهم الآیات الله وی وګوره ورته چې څنګه موږ بیانو دوی ته الآیات یعنی علی التوحید وګوره د الله په وحدانیت ورته څنګه خپل دلایل عقلیه او نقلیه قائم کړل ثم انظر او بیا ته وګوره چې څنګه دوی اوړي دغه حقنا یوفقون د حقنا نه حق ته اوړي ته فرمایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې آیات عبادت کوي ما سوا د الله رب العالمین نه دا هغه سيزونو چې ندي مالکان ساسو لپاره ضررن یعنی دفع ضرر دفع کولو د ضرر ولا نفعا یعنی ولا جلب نفع او نه د نفع د در کولو او الله رب العالمین چې د السميع لاقوالکم العليم بافعالکم قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام چې اهل کتابو
تاسو تجاوز مکوئ د حدنا لا تغلو ان لا تجاوز الحد افراط او تفریط مکوئ باغ دین خپل کې پناه حق سره او تاسو تابعداري مکوئ د خواهشاتو د هغه قوم چې په تحقیق سره هغه گمراه شیو په خوا د دینه واضلوا كثيرا او هغه گمراه کړي نور ډېر خلق لرا او دی گمراه شیو د هغه لارې نه برابر نه نو تاسو د هغه خلق بشان مکه کوي اوس دا غي او جلک ورته کوي چې داوود علیه السلام په زمانه کې دغه بنی اسرائیل نافرمانی وکړه او د میان ښکار وکړو نو الله تعالی دا غینه د داوود علیه السلام ورته خیره وکړي او هغه ټول تباہ او برباد شو خنزیران او شادوغان ته جوړ شو لعن الذين كفروا من بني اسرائيل ملعون شيو هغه کسان چې کافران دي په بني اسرائیل کې ملعون شيو د الله د رحمت نه لږ شيو هغه جبه د حضرت داوود علیه السلام باندې د داوود علیه السلام ورته خیره وکړي اللهم اجعل آیه یو خدای پاک ما د خپل قدرت یو نه خبره وخی دا نه مني او دین نه مذاق جوړي وعيسى ابن مريم او دارنګ په جبه عيسى ابن مريم باندې رسول روان دي عيسى عليه السلام هم مایدی بارک دي د ویلو چې سم شي او داسې مطالبه مکوي او چې کله هغه کولی او بیا د هغه قدر ونکو هغه باندې هم عذاب راغی ذالک بما عصوا او دا عذاب په سبب د دې سره او چې دوی نافرمانی کړي و د الله رب العالمین او دوی چې تجاوز به کوي د حدنا كانوا لا يتناهون عن منكر ودا اهل کتاب چې دی بنرا من کېدل یو بل بین را من کو دا ناروا کار نفعلوه چې دی وکاو هغه لرا الله عذاب به ذکر راغلی وها امر بالمعروف او نهي عن المنکر بین کول او حلال کې دا د دې وظیفه او د دې ذمہ داری وا او دا شان د دې امت دا ډیوټي ده پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې من رأى منكم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان الله دې به یو بل د نارواونه نه منې کو لبئس ما كانوا يفعلون خامخا ډېر بد دی هغه عمل چې دوی کوي هغې لره ترى كثيرا منهم تفګورې هغه ډېرو خلقو لره د دوی نه په اهل کتابو په منافقینو کې چې دوی دوستۍ کوي د کافرانو مشرکانو سره خامخا ډېر بد دی هغه عمل چې وړاندې لېږلی د هغې لره نفسونو د دوی ان سخط الله عليهم هغه دا دی چې غصه نازل کړی د الله رب العالمین په دوی باندې الله په دوی باندې قهر نازل کړی دی او په عذاب کې به دوی همیشه لپاره وي ولو كانوا يؤمنون بالله او کچری وای د اهل کتاب چې دی ایمان راوړي په الله پاک باندې او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې او باغ کتاب چې کوم نازل شوی دی هغه ته قرآن شریف دی نو به نیولې دوی کافرانو لره اولیاء دوستان ولكن كثيرا منهم فاسقون ان خارجون عن دينهم لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود وصلى فرمای په مقدس مکه باندې چې ګرځي خو د يهوديانو په شان دي بدترین دشمن د اسلام دا پیدا نه کیږي دغه دا ټول سابقه چې کوم داغي کردار بیان شو داغي خلاصه ده نو الله خپل دشمن او پیژني او البته په دې کافرانو کې مسلمانانو ته نږدې په تعلق ظاهري کې چې دي نو هغه نسوارا دي خدا ټول نسوارا نه یادي دا هغه نسوارا دي چې دا چې کوم وفد راغلی وو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته او هغه اسلام قبول کړي وو د حبشي عیسایان او یا چا قبول کړي نو خو کم از کم د پیغمبر علیه السلام سره د خو مروت مظاهره کړي وا دغه رسو او مخکې چې کوم د هغه خاص عیسایانو د هغه بیان دی دا ټول نه یادي لتجدن شد الناس خامخا ضرور بالضرور بیا به امیتو ډیر بدترین او ډیر سخت په انسانانو کې په دشمنی کې د پاره د ایماندارو مسلمانانو اليهودا دا د لتجدن د پاره مفعول ثانی دی څوک په بیا مومي يهوديان لرا والذین اشرکوا او چې کوم مشرکان دی هغه لرا او خامخا بیا به مومته ډیر نږدې په هغه مودت او په مینا کې مودت معنا محبت ظاهری مینا محبت به د مسلمانانو سره ډیر ساتي للذین آمنوا د پاره د ایماندارو مسلمانانو څوک به بیا مومي الذين قالوا انا نصارى حق کسانو لرا چې هغه دا وایي چې موږ عیسایان یو نحن نصارى یعنی موږ انصار یو د دین د الله رب العالمین ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا او دغه مودت په دوی کې په عیسایانو کې دا تعلق ظاهری او د امینه محبت ولې ډیر دي وې دا په سبب د دې سره چې په تحقیق سره په دوی کې عالمان دي قسيسين جمع د قسس او قسس معنا عالم وې دا لغت رومي دي او یا اشتراک د لغاتو د عربی کې قسس معنا عالم او په رومي کې د قسس معنا عالم الله په دې کې عالمان ډیر زیات دي
ورهبانا او بدی کے درویشان ډیر زیات دي جمع راهب دا عباد الله والا خلق چکم کو عبادت خانہ کے ناس دی او الله الله کی وانهم لا يستكبرون او بتحقیق سره دوی چې دی تکبر او لوی نه کی په مقابله د خلقو کې او په خلاف د يهودو باندې هغه کې تکبر او لوی هغه بګړي رضیات الله یو 5 منټه وقفه وکړي